مشاورتي ماحول جوړ کړی دی چې استاد او والدین د دې ماشوم ریزلټ ورته وخی چې وي ته مال د 2-3 غنټو د ماشوم را لېږي ما ته داسې جوړ کړی دی اوس د چې کم د تربیت کوم که هغه تربیت ټول ته په خپل کور کې ورکې نو بیا زمانه ګیله مه کوه ځکه زه دې جوړوم چې دې د سحر په مونځ راشي زه دې جوړوم چې دې د ماسپښین په مونځ راشي په 5 اوقات مانځه باندې راشي خو چې کور ته درشي نو تم مونځ نه کوې خزم دې مونځ نه کوي نو دا ماشوم خو به سبا واپس بالمازه شي نو زه خواري کوم او زما خوارۍ ته تیلي ورته کړی دی نو دا استادان د والدین روغوړي او ورته وایي چې خدا کلی زما د مهنت ته تیلي مو واخه زما د مهنت ته تیلي مو واخه زه دا ماشوم جوړوم او تیر وانه زه جوړوم او تیر وانه او ته مجبور ده سنه ته د سنه مجبوره اصل کې که زه ډېر جوهر وبسې زمونو مسائل به پیدا شي تاسو ګورئ بس یو مثال در کوم بس خبر راټولوم په کوم کور چې سره جنډه ولاړې وي خلک وي دا نیشنل پارټۍ کې دی په کوم کور چې برګه جنډه ولاړې خلک وي دا جمعیت کې دی په کوم کور چې دغه بل شانتي ولاړې وي خلک وي دا پی ټی آی کې داسې دی که نه نو چې په کوم کور کومه جنډه ولاړې نو د هغې کور ماشومان هم هغه ټوپۍ به سره وي داسې ده که نه ده اوس دا ماشوم په دې نه پوهېږي که نه چې دا پارټي ده دا سیاست دی دا جمهوریت دی دا اوټ دی دا غټ اوټ دی دا ورکوټ اوټ دی دا قومي اسمبلي ده دا صوبایي اسمبلي ده د دې نه دا جوړېږي ماشوم به دې پوهېږي خو دې د پلار په تایید کې لګیا دی چې د پلار په کوم ماحول حاوي شوی دی هغې تایید کې دی لګیا دی نو دغې تا ته مې صرف دومره ښیم چې د ستا ګورې په دې خپل کور کې اثر شته او غیر محسوس طریقې سره دا بچی د ستا اثر اخلي غیر محسوس طریقې سره دا بچی د پلار په رنګ کې رنګ کېږي موږ یو مشر هغه فرمایل وي چې کله چا کره زوی له رشته کې او د کوم کور نه کې کومه جینۍ چې د زوی له کې نو وي د هغې کور د دغې جینۍ د مور انداز ګوره ځکه چې مور د لور د مور په رنګ کې رنګ کېږي او که بالفرض خپله لور چاله ورکې نو بیا د دغې هلک د پلار خوی بیرن او حالات او ماحول ګوره ځکه چې زوی د پلار په رنګ کې رنګ کېږي زوی د پلار په رنګ کې رنګ کېږي نو د پلار ته ویل پکار دی چې دا زوی د ستا په رنګ کې رنګ کېږي ته نه خبر لہذا خپل رنګ د برابر کا او د خپل رنګ برابرول داري چې د ماشوم له احساس ورکا چې د ستا د مدرسې کې دا 2-3 غنټې تیرول دا 2-3 غنټې تیرول زما لپاره ډېر اهم دي که بالفرض دا ماشوم درغې تا ته وایي چې قاري صاحب وایي چې نن د مدرسې فیس میاشت پوره شو فیس راکا او دا پلار تی مړ یو خو د قړیا هم نه تنګ شو په شرخ تولګي داسې یو الفاظ ادا کي نو دستا د دې الفاظو یو ګولۍ جوړه شوه 9 mm ګولۍ ته جوړه شوه د دې ماشوم په دماغو کې وردن نه شوه او دا په مزه هارمونز تیاری تاسو ساينټیفیک انداز ته ګورئ دا به هارمونز تیاری هغه به ډیولپ کیږي دا غینه به چې کوم دی یو کریکټر جوړیږي ا کریکټر به بیا سوسایټي ته ملاويږي سوسایټي به دا غینه ماحول پرووایډ کی هغه ماحول به بیا داسي چې هر سړی له بخون ورکړي چې مولا ده کنځلي کی دا یو تخم دی چې کرلی کیږي د ماشوم زده کی یو نظم وي بیت المقدس په حواله سره دا کو انګريز وو دلته کې د دا کتلو چې د ماشوم د بیت المقدس دا نظم وي هغه به یو میاش خوب نه وکړي هغه وی چې د دې ماشوم غیر محسوس طریقې سره زمون خلاف تیاریږي دا ماشوم د دې ذهنیت زمون مخالفت کې تیاریږي او زمون نه چې کوم دی د بوس په بنیاد باندې تیاریږي نو د هغه به یو میاش خوب نه وکړي حدیث زونو دومره زیات زورور اثر دی لہذا د ماشومانو والدینو په خدمت کې عرض دی چې یو د خپل بچو په تربیت کې سنجیده شي دویم دا والدین دي د دې ماشومانو د اساتذه کرامو تربیت ته نقصان نه رسي په کور ماحول کې دریم دا دی چې دا والدین دي د خپل بچو د تربیت په باره کې وختن د استاد سره مشورې او مشاورت کوي درې سلورم دا چې کلم د پلار د دې ماشوم د عادت موافقه یعنی د خلاف عادت سکار وویني نو د دې ماشوم پسې دی جاسوسي شروع کی
جاسوسي شروع کی کو استاد د دې ماشوم په حرکات او سکناتو کې سنوي انداز محسوس کو نو دا استاد دی د والدینو سره رابطه کوي او ورته وی چې نوې ایشو دا راغلی ده چې د دې ماشوم انداز کې لږ تبدیلی راغلی ده نو بیا به دا استاد د دغه والدینو نه د کور کارګزاري بیانوي هغه به ورته وی الکه د استاد د ماشوم چې مخکې به ټیکو څو سره شي نو په چاردام ځای کې ګډېږي دا څه مسله ده نه هغه به وی والله کو د خبرې مونږ دا استاد ورته وی چې استاد کو کې سواده ماده کوم